پرون تذکره شوی و د الله د نوم په باره کې چې کم د الله ذاتی نوم دی. بعضې داسې نومونه دي چې هغه د الله صفتی دي چې کم د حدیث نه معلومیږي 99 نومونه دي. په دې کې دا بعضې نومونه خو داسې دي چې دا خو په دې 99 نومونو کې نشته، خو بیا هم د الله نومونه دي. حنان، منان، کچرتا الله چاته د حرمین سعادت نصیب کی، الله دې مونږ تاسو ټولو ته بار بار نصیب کی. نو په دې باندې حنان منان ډیر زیات په خانه کعبه غلاف باندې لیکل شوی دي. علماء کرامو د دې مطلب دا لیکل دي چې حنان دې ته ویل کیږي وی هغه ذات ته چې کم سړی نه څوک خپشي هغه خفګان ته هغه ذات نه پریږدي. مطلب الله هغه ذات ته هغه حنانیت ته ک الله نسوک خپشي نو هغه خفګان ته نه پریدي، ځان نه لري کېدو ته نه پریدي، بهم ځان ته رانږدې کی. دا زمونږ رب دی. کچرتا څوک د چا نه خپشي او یا که څوک بنده الله نه مخ واړي خپي ته نو الله دا سړی ځان ته رابلي. خو بعضی وخت کې چې دا انسان باندې لږه سخت راشي، لږ تکلیف پې راشي، بیماری پې راشي، کاروباري بندشونه راشي، نو دا د دې سړي ځان ته رابللو دپاره هغه یو امتحان دی د سړي چې الله وی وګوره دا بنده ما نه لرې لاړه، چې په ده لږ امتحان راشي، مصیبت پې راشي، دی به واپس ما یاد کی، نو الله هغه بنده باندې لږ تکالیف راولي. لکه مثال په طور باندې یو سړی دی هغه لګیا دی ښکار کوي، ښکاري دی. نو دا ښکاري چې کله ښکار کوي یکه میان نیسي نو هغه میانو ته پته ده چې دی کې ګورې زمونږ ژوند نه دی، مرګ دی پکې، خو بیا هم دی په هغه جال کې ګیر شي راشي او هغه میانو والی ونیسي بهر یې راوکاږي او بیا هغه خلکو باندې هغه میې خوري، نو هغه ته پته ده خو بیا هم دی جال ته ځان لړه کوي. نو دا شانته دا انسان چې کم الله نه لرې ځي نو د الله حنانیت صفت دا دی چې کم حنان دی چې یو بنده ترې نه خفه شي خو هغې خفګان ته نه پرېږدي، واپس یې ځان ته رابلي. الله تعالی فرمایي په قرآن مجید کې فأین تذهبون. اے بندگانو دا آیات داسې دی لکه یو انسان په بدعملو کې سر دی، غلط کارونه غلط عملونه کوي، نو دا داسې انسان ته محسوسیږي چې کله دا آیات ته د زړه په سترګو باندې وګورې فأین تذهبون، تاسو چرته رواني مانه. لکه که سوچ کې یو سړی د چا نه خفه شي په لاره کې روان وي دی او هغه د ده ډېر زیات محبوب وي، نو هغه محبوب ته وایي وی ته چرته مانه ځې، لکه خبرو خو مې واوره هغه څومره زاري مینتونه ورته کوي. نو الله هم دې بنده ته وایي فأین تذهبون، ای بنده چرته روانې، ما پرېږدې مانه ځې بل طرف ته مخکې. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان څه شیز د کریم د رب نه ته په دوکه کې اچولې، کریم رب له راشه هغې نه په دوکه کې مه ګرځه. دویم صفت د الله تبارک وتعالی دی هغه منان صفت دی. منان هغه یو صفت دی چې په هغې کې یو سړي باندې احسان کول خو هغه احسان ورته بار بار نه یادول. سړی په چا باندې احسان وکړي بیا ورته نیغ نیغ کېږي چې وګوره پلانې احسان مې در باندې کړو، ولې دلته د زما ښېګړه هېره شوه. ګوره الله په موږ څه احسانات کړي دي. سترګې را کړي دي په دې کې بینایي شته دی، ژبه را کړې ده په دې کې د وینا طاقت شته دی، غوږونه را کړي دي په دې کې د سما طاقت شته دی، لاسونه را کړي دي په دې کې د خوځېدو، خپې را کړي دي د چال چلن طاقت پکې شته. نو دا احسان نه دی په موږ د الله. دا بعضې مریضان چې وګورې دلته په دې محله کې اوس دلته یو کس کور جوړ کړی د هغه بچي دي، نو هغه بچي پیدایشي کاڼه وي د هغې څه نه اوري، نو هغه پلار یو ځل دلته راغلی او خبرې وکړه یو مشین د دې د غوږ کې دننه لګي وي هغې سره دې لږ ډېر اواز واوري، خو هغه مشین موږ دې ته د 10-12 کالو نه پس ته لګو وی په هغه یو مشین صرف یو غوږ دپاره وي 19 لکه روپۍ خرڅ راغلی دا 3 کاله مخکې ماته وی چې صرف معمولی هغه اواز غوږ ته ورسوي، داسې هم نه اوري چې څنګه موږ یو بل ته اواز کو اورو.
وی دومره وي چې هغه بیا لک ډیر په خبره پوه شي. نو که الله را نه دا اغستی و نو بیا بس شو الله مونږ له بینایم را کړی د سمایم را کړی د ګوره احسان را باندې نه کی دا دغه منانیت صفت ده. الله تعالی فرمای لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا. وی ما خو پتا سو دا احسان کو چې تاسو کې مې محبوب پیغمبر پیدا کو، حالان کې ټولو کې محبوب شیس په دواړو جهانو الله ته زمونږ پیغمبر دی چې هغه مونږ لرا کو مونږ ته عطا کو، نو دا د الله په مونږ لوی احسان دی. د الله بل یو صفت دی چې هغه صفت ته کریم ویل کیږي. کریم هغه یو صفت ته ویل کیږي کله یو سائل سوال کوون کې چاله راضی او حاجت ته پاره، نو هغه سړی د پراتک باندې پوه شي چې د لارا رسیدلې نه دی هغه نعمت ورکړي چې د سپس راغلی دی، دې ته کریم ذات ویل کیږي. الله کریمیت هغه یو صفت دی چې یو سړی کله یو سائل راضی سوال کوون کې چیرې زب اوس دا شیز غواړم، نو الله داسې یو صفت اختیار کړی دی کریمیت چې دا بنده لا راغلی نه دی صرف ارادو که الله د هغه شیز ورکه. لکه څنګه په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بعضې د انسانانو هم دا صاحب کشف صفات دي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سخا باره کې لیکي وی یو ځل ابوبکر صدیق صاحب له یو سړی راځي ورته وایي حضرت وی یاره وی ډیر زیات قرضدار شوی یم، وی لږ مال مې پکار دی چې مال لاله راکې، او ورته وی په کور کې مې دا یو چټایي پرته ده، وی امیر المؤمنین یم خو شخصي مال لا سره نشته. ورته وی ته داسې وکړه د عثمان درته لاړ شه، عثمان کور ته لاړ شه آ بدله درکې. وی حضرت وی عثمان کور ته خو زما ډیر پکار دی، او ورته وی کم ځای کې چې د خلکو سوچ ختمیږي هلته د عثمان څخه شروع کیږي. نو دا سړی وی زه لاړم حضرت عثمان صاحب لا، وی دروازه مې یو پیره وواله، د عثمان صاحب د غصې आवाज راځي، دویم پیره مې وواله، عثمان صاحب بچو ته غصه کوي، وی زما دا مال یوازې تاسو د پاره نه دی، دا د فقیرانو مسکینانو د پاره هم دی، او څومره چې انسان مال زیات لګي دومره الله هغه له نور هم ورکوي، ځکه په خپل رزق کې ځان سره نور خلک شامل کی. مخکې ورځ یو کس خبره کوله، نو مور وا نو هغه ګوند ته لاړه ګاونډیانو کره، نو هغې نه لږ سره وغوښته، نو ورته مورې کور کې خو هر څه پراته دي، وی نوی بچې وی دا ما دې د پاره وکړه، وی ګوند کې که خلکو نه څه غواړي هغه په تا زړور شي، وی ما کره هر څه وو، وی ځکه مې دې نه وغوښته هسې نه سبا دې کره څه نه وي او دا د شرم د وجې نه زما کور ته نه راځي. نو داسې ګوند پکار دی، داسې سخاوت پکار دی. نو هغه عثمان صاحب وی بچو ته وی تاسو کجورې هم خورئ او وی ځان ته په پیو کې شاته مچوئ، وی دواړه ولې خوږوئ، او وی 2 چمچې شاته مچولې دي، وی 1 چمچ شات اچوئ، یا به کجوري ور سره خوري او یا به شات اچوي. نو دا سړی وای زه موږ عثمان صاحب پسې راغو چې زموږ مدد به وکړي، هغه خو په 1 چمچو په 2 چمچو بچو ته دا دی کارېږي غوسه کېږي. نو کله چې عثمان صاحب راووته وی میلمه معذرت کوم، وی بچو له مې لږ تربیت کولو چې د بچو تربیت مې وشي. نو عثمان صاحب د سر روان شو، خپل خادم ته وی په د خوراک سکاک وکړه، بیا ورته وی یاره وی هغه اوښ هلته تړلی شوی دی هغه راوله، چې کله اوښ راوسته وی میلمه تا سره سورلی نشته، دا سورلی ستا شوه، په دې کې ستا د زادو د توشې د لارې خوراک سکاک پکې موجود دی. وی حضرت وی زه په دې مقصد باندې نیم راغلی، وی 2000 درهمه زه قرضدار یم. ورته وی په دې اوښ باندې وګوره یو تیله ځوړنده ده، کله چې هغه تیله راخلي ورته وی په دې کې 4000 درهمه دي، وی 2000 قرض ورکا، په 2000 باندې ځان له نوې کاروبار شروع کړه چې سبا چاته محتاج نشي. او وی ورته आवाज وکړو وی په لاره باندې زی وی ابوبکر صاحب ته زما شکریا ادا کا. نو وی تاسو ته خو ما نه دی ویل چې ابوبکر صاحب را لېږلی یم، وی دې خبرو کې ګوتې مه وه، خو هغه ته شکریا ادا که چې زما کور یې درته وښولو. د هغه خلکو د سخاوت مالکان چې انسان د هغې درته ځي نو هغې په طبیعت باندې پوهېږي، نو دا د الله کریمیت صفت دی. کله چې الله نه سوال کې نو کریم ربه ای زما کریم ربه، نو په دې سوال کوه الله به دې دعا قبلی. بل یو مطلب علما د دې د عقلي وی کم یو نعمت چې چاله ورکي د کریم مطلب دویم دا بیانوي، وی کم
نعمت چې چاله ورکي هغه ترې واپس نه اخلي، دا د الله صفات دي. خو په یو څو وجو باندې. هغه وجه څه ده چې یو نعمت انسان ته ملو شي هغه د دې ناقدري او ناشکري شروع کی. او موږ مسلمانان ټول عمر په ناشکرۍ په ناقدرۍ کې تیره کړې ده. الله به ډېر زیات نعمتونه راکړي، خو موږ به ځان نه بلند سړي ته ګورو، د هغې د وجې نه د خپل چې کم نعمتونه الله راکړي د هغې ناشکري ادا کړو. دو صفات نور داسې دي، د الله صفتي نومونه خو ډېر زیات دي، د یو څو تذکره پکې کوم. رحمان او رحیم دا داسې صفات دي چې په دې ټولو صفتي نومونو کې د دې بدل نشته، د دې نورو صفتي نومونه یو بل سره بدل شته. د دې رحمان او رحیم دا دو ذکر شو چې رحمان صفت عام صفت ته په دنیا کې په کافر باندې رحم کوي، هغه مال ورکوي، دولت ورکوي، عزت ورکوي، اولاد ورکوي، بنگله ورکوي، گاډي ورکوي، کم یو نعمت مسلمان له ورکوي د هغې نه دوه چنده زیاته کافر لم ورکوي. خو رحیم صفت چې دی نو هغه خاص دی، هغه به صرف د محشر په ورځ په مؤمنانو باندې کیږي، د دې نه علاوه په بل چا باندې دا صفت دا صفت به په هغې باندې کار نه کوي. اوس صفات د رحمان دا دی، یو سړی مالدار دی، مالدار دی خو زړیم ډیر زیات لوی دی، خلکو کې مال صدقه کوي. بل سړی هغه دی مالدار دی خو زړی وړوکی دی. یا یو سړی دی چې هغه سره د سره مال نشته خو سخي سړی دی. نو دا مال کېدل او په هغه کې سخاوت راتلل دا صفت د رحمانیت دی. د الله سره رحم هم شته، د رحم خزانې هم شته او په موږ یې تقسیموي، نو دې ته رحمان ویلی کېږي. د رحمان چې دی نو دوه حصې دي، د رحمان او د رحیم. یو حصه چې ده هغه رحمانیت او یو رحیمیت ده. رحمانیت هغه یو ده لکه په مثال د پلار په شان دی، پلار کې رحمانیت دی، بچی سره مینم کوي او غزار هم وله ورکوي. چې بچی په غلط کار باندې وګوري هلته د بچی د تربیت مقصد هم دی که نه، چې د بچی کې چرته غلط کار وي نو پلار ولا ښه مضبوط ټسم په دا مخ ورکوي چې دا کار دی ولې وکړو. چرته غلطو خلکو سره وګوري بیا هم پلار بچی رټي ته ولې د خلکو سره ناست دی. نو دا نه چې د پلار بچی سره مینه نشته، پلار بچی سره مینه ښه ډېره ده، خو د بچی د تربیت مقصد دی. نو رحمانیت دا د الله صفت دی چې په الله په دې مخلوقاتو باندې د رحم خزانې خو کلو کړي دي، خو کله کله لکلکوي چې ګوره سم شه دا پلانې کار دی کړی دی، په دې دا سزا ده، دا سزا بدله در کوم. دویم صفت رحیمیت دی. دویمه حصه رحیمیت لکه د مور مینا، که بچی بدعمله وي، که بچی نیک وي، که بچی چرسی بنګي وي، بچی خوشی تشی وي، که پلار د کوره شړي مور به چغې وي نه زما بچی به چرته ځي. مور به بیا هم بچی ځان ته رانږدې کوي. د مور مینه چې کومه ده هغه د رحیمیت ده، په هغې کې هغه یو رحم پروت دی چې د هغې انتها نشته. ای زما محترمو ګورې د مور مینه ډېره عجیبه وي، داسې ناشنا مینه بچي سره کوي. که چېرته بچی ډېر زیات بدعمله شي نو بیا مور دا بچی ځان ته رانږدې کړي، تر دې پورې چې مور کله بچی کله مور له غزار هم ورکړي، مور یې بیا لاسخول کې وي خیر دی زما بچی دی، خو دا بچی راپسې مور ته کنځل کوي. علما لیکي وی مور ته بد رد مه وایئ، مور و پلار ته کنځل مه کوئ، وی ستاسو ژبې دا د میندو ژبې دي، وی ځکه وی دې ژبو کې د لوستو د وینا د خبرو طاقت نه و، او دا طاقت په دې کې الله ایښی دی، خو په دې طاقت سره چې کله دا خبرې ښودلې شوي دي دا تا ته مور ښولې دي. نو وی ستا ژبه د مور ژبه ده، چې ستا ژبه ستا د مور ژبه شوه نو ته مور ته بد رد مه وایه. نو د مور مینه ناشنا مینې ګورئ دې ته هېڅ نه رسي. نو دا هغه رحیمیت صفت دی. دویمه خبره، یو انسان کله اراده په دې کې وکړي چې یاره زه الله لزم او الله نه معافي غواړم، نو صرف د رحم انتها دا ده چې کله دی دا ارادو کې د توبې لا توبې ویستې نه ده نو د هغه فیصله د جنت کیږي. بخاري شریف کې حدیث دی وی یو سړی و نن مې قتلونه یې کړی و، وی په لاره باندې روان دی، وی کله چې هغه یو عالم له لاړو وی الله به مې وبخي، او وی نن مې قتلونه دې کړي دي الله به دې څنګه بخي. نو توره یې راویسته هغه نه یې سر ووی صبر وکړه چې دا سینچري خو برابره کړم سلې پوره کړه. نو اوس دی د توبې په نیت د کوره ووته، لا رسېدلی نه دی لاره کې ترې نه سوځي، د جنت فرشتې راځي د جهنم فرشتې راځي.
نو چې کله ودرېږي هغې مکالمه کوي خپلو کې، جنت والا وي جنتي دی توبې په نیت راوتی دی، جهنم والا وي نه لای توبه نه ده ویستې صرف د کوره راوتی دی. الله ورته وایي زه وي ځمکه کچ کې وي چې کم طرف ته نږدې هغه به یې بوځې، نو ځمکه یو بل سره برابره را روانه ده. چې کله د جهنم والا ځمکه ختمه شوه جنت والا ته ایله داسې یو لیش وه هغه ته مخکې راورسېده جنت والا، نو فیصله په دې وخت کې د جنت کېږي. نو انسان چې کله اراده وکړي دا د الله یو څو صفتي نومونه یاد که، نو هر یو صفت د الله کمال والا صفت دی. نو چې کم دا حدیث ته دا نومونه یاد کې په دې الله وی جنت ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی من احصاها دخل الجنه، کم سړی دا یاد که الله به جنت ته داخل کی. او چې کلم دعا غواړي نو د الله صفتی نومونو سره غواړي، ذاتی نوم سره غواړي، نو د الله رحم به درته متوجه کیږي، نو هغه دعا به هم قبلیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.